अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم انمول شراز او تاسو ګورئ پروګرام انسایډ with جمعه خان صوفی. سر what are the basis of پټه خزانہ and the history background؟ پټه خزانہ بنیادی طور د دې ضرورت سیاسی پیښه سیاسی په افغانستان کې افغانستان بنیادی طور د فارسی ژبې د اوسنۍ افغانستان د فارسی ژبې د فارسی ادب د فارسی کلچر سیمه ده. د افغانستان د احمد شاه ابدالي نه راوخلې تر داود خان پورې دا سیمه د کې چې بادشاهانو ټول پښتانه لیکن دغه ژبه کلچر فارسی و بلکې په پښتو باندې ډېر کم پوهېدل. هغه داود خان چې د پښتنو او د پښتونستان ټارچ بیرر هغه په فارسی دومره هغه لکه د برخ کارمل غوندې په فارسی په پښتو پوهېده دغه غوندې تا به ورسره خبرې کولې پوهېده به پې او دغه شان په برخ کارمل چې پښتون نه و هغه هم دغه شان پوهېده هغه به هم پښتو تا سره خبرې کولې نیمه نیمګړې داود خان ورته. نو زما په خیال افغانستان ته ضرورت د پټې خزانې ځکه پېښ شه چې شلمه پیړۍ په ټول درېیمه نړۍ کې چې دا درېیمه نړۍ کالونه وي استعمار لاندې وي نو آبادیاتي نظام پکې مسلط و. دلته قومي جمهوري او قومي ازادي تحریکونه شروع شو. د دغه تحریکونو بنیاد د خپل قوم او د قوم افتخارات د قوم د تاریخ په بنیاد او دغه استعماري طاقتونه پردي ګڼل. دغه استعماري طاقتونه پردي راغلي په موږ باندې حکومت کوي لہذا هغه بنیادونه دغه بیا په هندوستان کې دغه تحریک چونکې د افغانستان زیات ژوندی رابطه په هندوستان سره وه او زمونږ علاقو سره به نو د هندوستان کې قومي تحریکونه روان شي. کانګرس راغلی او ترمنځ مسلم لیګ هم بیا پیدا شوی و اخر کې دا کمیونستانو مو دا ټول قومي ازادي تحریکونه چې په پاکستان دغه کې روانو دي نه او په دنیا کې روانو د دې نه افغانستان بې تفاوته نشه پاتې کېدی. افغانستان ته هم ضرورت پېښ شو چې خپل دپاره د خپل وطن دپاره د خپل افغانستان دپاره یو بیانیه یو ملي بنیاد جوړ کړي. ملي بنیاد خو نه اسلام ځکه چې افغانستان د اسلام په بنیاد نه جوړ احمد شاه ابدالي جوړ کړی و په مټو په زور یې جوړ کړی و. هغه د مټو زور چې دی رو 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 کمېده ختمېده او استعمار دغه راغی سکان راغله سکانو د علاقې قبضه کړې او بیا مونږ ټول علاقې نه پس بیا انګریزان په مونږ راغله. نو زمونږ چې همیشه هندوستان سره نږدې و زمونږ پخوا نه هم طرز تفکر د ایران او د خراسان نه جدا و هندوستان طرف ته و ځکه زمونږ خلک به ټول تاګ راتاګ هندوستان بلکې زمونږ په ژبه باندې د هندي ژبې زیات اثرات دي په نسبت د افغانستان چې هغې باندې د ایراني ژبې اکثریت دي. ولې دوی ته په افغانستان دلته ضرورت پېښ شو او دا لوی تاریخ دی ټول تاریخ زه نشم درته ویلی. نو ضرورت دا و چې ځان دپاره یو بیانیه جوړه کړي. بیانیه بغیر د پښتونیزم نه نشوه کېدی ځکه چې دا واکداران چې وو دا ټول پښتانه وو هغه یې غوښتل چې ځان ته خپلې خپې جوړې کړي چې موږ یو لیجټمایزیشن وکړي دغه افغانستان د بعد یو جدا سټیټ چې دا د ایران نه هم جدا دی او د هندوستان نه هم جدا دی او د ټولې دنیا نه جدا په خپله یو ده هغې دپاره چې بنیاد دی که تا پښتونیزم کو پښتونیزم دپاره بنیاد حاله کېدی شي چې دا وښیي چې دا علاقه د افغانستان د علاقه کې دا د پښتنو مرکز دی دا د پښتو ژبې مرکز دی دا د پښتو ادبیاتو مرکز دی لومبۍ پښتو دلته شروع شوې ده. دا چې دی نو دی دپاره دا یو سیاسي ضرورت و د پټې خزانې او دغه وخت زما خیال دی دوه کسان داسې وو چې دا د ظاهرشاه پلار راغی او ظاهرشاه پلار زر قتل شو په 1933 کې خو هغه قتل کړی شو. دا ظاهرشاه بادشاه شو ظاهرشاه بادشاه شو لیکن ظاهرشاه سره اختیار د ترونو سره و
لومړی وزیر اعظم چې دی نو مشر تره و هغه سردار هاشم خان و. سردار هاشم خان وزیر اعظم شو، لیکن هغه یو مطلق الاعلان بادشاه و. هغه لکه د امیر عبدالرحمن خان غوندې سخت دریځه او سخت سړی و. هغه غوښتل چې دې دپاره دا بنیاد جوړ کړي. دغه بنیاد جوړولو دپاره یو سړی و چې هغه دغه نوم یې رانه هېر شو، هغه محمد ګل خان مومند. محمد ګل خان مومند چې و هغه چونکې په دې بچسکو په خلاف باندې د نادر خان تایید کړی و، بلکې هغه سره فوجي کوم مدد کړی و د مشرقي نه د جلال آباد نه، او هغه په پښتو باندې مین سړی و مومند و. هغه په مدد باندې هغه چې دی نو پښتو او پښتونولۍ شروع کړه. هغه په مدد باندې په شمال کې د افغانستان چې ترکستان وي، اوس نه لسره دغه دي ولایت دي یعنی صوبې دي، هغه کوشش وکړي چې دغه ځینې ځایونه په پښتو کې واړوي. هغه په پښتو کې واړول. هغه ترکی او فارسي نومونه پښتو کې تکړه. دا شل ډېر څلوېښت نومونه و داسې هغه باد که ما ته ټول یاد نه دي لا. ولې دا حبیبي چې و دا یو ځوان با استعداده او ډېر بریلینټ سړی و. حبیبي صاحب دا دغه زیاته بوج د دې پښتونیزم حبیبي صاحب په غاړه واخیست او د دې ابتدا د پټې خزانې نه کېږي. پټه خزانه هغې ته سیاسي ضرورت و، د خپلې بیانیې دپاره جوړولو دپاره، د خپل لیجټمایزیشن دپاره د افغانستان هغه چې دی نو هغه بنیادي چې دی نو هغه ضرورت دغه د افغانستان دپاره خپې جوړولو، د افغانستان دپاره بنیادونه جوړولو. پټه خزانه په دغه حالاتو کې ایجاد شو. او دا حبیبي چې دی لکه ما چې درته وایي حبیبي صاحب ډېر لوی عالم سړی و. حبیبي صاحب نه بغیر بل چا نشو کولی، ځکه چې ډېر ذکي او ډېر انټلیجنټ سړی و. هغه چې کومه کیسه جوړه کړې ده د دې دپاره د پټې خزانې دپاره، هغه کیسه سر نه خوري حقیقت سره، ځکه چې هغه وایي چې دا د په 1944 کې اول چاپ کړه نو هغې کیسه یې ونه لیکله، صرف پټه خزانه یې ولیکله چې دا په محمود هوتک د شاه حسین په وینا باندې دا شاعرانو دا انتالوجي دا کلیکشن راټول کړی دی او دا دغه دی. او بیا هغې دپاره یې داسې وکړه چې وی چې زه په 1935 کې دغه ته روان وم هندوستان ته، نو په کوټه کې را سره عبدالعلي خانوزی لیکوال و. هغه راته ووایي چې ما سره یو نایابه نسخه ده او هغې پخواني شاعرانو ده، هغه تا ته یې در کوم چې چاپ شي. دا یو ډېر پوچه دا وه، ځکه چې حبیبي صاحب بیا شهرت چې بیا په آخر کې حاصل کړه، هغه شهرت یې نه لره، ځوان و هغه وخت. او بله خبره ده چې یو سړی ولې چې په هغه وخت کې انګریزان په خپله داسې نسخو پسې ګرځېدل او هغه یې محفوظوله او هغه نسخو باندې پیسې هم ورکولې او چاپولې هم. هغه یې نه راوخله او د یو ګمنام غوندې لیکوال چې حبیبي صاحب هغه وخت ګمنام و او هغه ته یې حواله کوي. بیا حبیبي صاحب وایي چې دغه نسخې پسې په سن 43 کې لاړم، نسخه مې راوړه او بیا په سن 44 کې مې چاپ کړه. نوم مې هغه وخت چې دا په دویمه ایډیشن کې وایي چې نوم مې ځکه نه اخسته چې هغه ما ته وایي چې زما نوم واخله چې څو پورې زه ژوندی یم نو زما نوم واخله. نو زه اوس وایم چې دا ما ته عبدالعلي خانوزی را کړی دی. نه لکه عبدالعلي خانوزی چونکې مړ څوک تصدیق کو چا نه شو کولی چې ووایي. او بله چې نسخه یې چې کومه پیش کړه هغه فیکسل ملي وه، هغه اصلي نسخه نه وه چې دا محمود هوتک لیکلې ده، خو اصلي پیش کړه. نه 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 وایي دا داسې یو تاریخ وله جوړ کړ. او هغه چې دی نو هغه وایي چې دا ما د هغې کې یو 50 شاعران دا کړي دي، 3 حصې دي، یو د پخواني شاعرانو ده، یو شل یویشت د پخواني شاعرانو ده، یو شل یویشت چې دی نو هغه د وخت شاعرانو ده، یو 5-6 د ښځو شاعرانو ده او 2 شاعران پکې یو د محمود هوتک دی او یو پلار دی. دا خو زه وایم چې ښه ده چې دی په
حبیبي صاحب دی او دا خلک په ساينس نه پوهېدل کني د پخواني خلکو ته به لیکلي چې دا فارمولې خو د هغه غوندې فارمولې غوندې خو هغه دا دغه پیش کړی و دا به لیکلي و خو دا هغې په ساينس غریبانان نه پوهېدو ماډرن تاریخ ته نه و او خپل ملایي تعلیم یې کړی و په خپل ځان باندې په خپل ځان پوه کړی و کتابونه یې لوستي وو او هغه یې یاد کړي وو نو خبره دا ده چې هغه بنیاد چې ولدی جوړ کړو هغه بنیاد دغه سیاسي بنیاد چې هغه وخت د پښتنو لپاره یو سیاسي بنیاد پیدا کول دا غي د لپاره یو ادبي بنیاد پیدا کول دا ورته ضرورت و ځکه چې په افغانستان حالبته د پښتنو وطن کوي چې دغه بنیاد ورته جوړ او بنیاد ورته دی په دې دروغ باندې جوړ په جاهلیت باندې جوړ شي هغه وخت خلک نه پوهېږي ځکه چې خلکو سره خو علم نو خلک نه پوهېږي اوس هم نه پوهېږي اوس هم چې زمونږ په یونیورسټو زمونږ په کالجونو کې ته اوس هم هغه حبیبي صاحب هغه ببولالې دی هغه پټه خزانه ده هغه امیر کروړ دی څه دی دا دغه دی